ډېرې زیاتې وي. اکثر بیا خلک هغې دپاره اپریشن کوي یا وایي څوک ورته څه وایي څوک ورته څه وایي مطلب اپریشن د ملا د مهرو یا څوک ورته وایي چې د ملا د مهرو مطلب ټي بي دی. دا د ملا مهرې مسلې چې کوم دي آیا عموما دا جوړېږي په کوم وجه باندې بیا خلک دې دپاره اپریشن کوي. هومیوپیتھک کې بغیر د اپریشن د دې علاج ممکن دی ډاکټر صاحب؟ جی شاهزیب خان مین خبره داره چې هومیوپیتھک کې د مرګ نه علاوه تقریبا د هر یو سیز علاج شته، خو بعض سیزونه داسې دي چې د دې په نور طریقه علاج کې مطلب که هغه آیورویدک شو که هغه الوپیتھک شو او که هغه حکیمي شو نو دوره تسلی بخش علاج نه وي څومره چې په هومیوپیتھک کې وي. او د ملا درد یا د ملا د مهرو درد دا دواړه بیل بیل وي. یو د ملا درد وي نو هغه د پټو په وجه باندې وي نو هغې بیل میډیسن وي. یو د ملا درد وي نو هغه د ملا د مهرو په وجه باندې. اوس ملا مهرې چې کوم دي دا 33 ورټیبرل کالمز دي. دا مطلب دا دی کومې چې کړۍ لګېدلې وي یو د بل پاسه د سټ خوانه واخلې تر ټیل بون یا لکه لومې چې څوک څه ته وایي دې پورې دا 33 مهرې دي 33. نو په دې کې دا بیا په بیلو بیلو حصو کې تقسیم شوي دي. د پاس کم چې مهرې دي سرویکل سپاین ورته وایي نو هغه ته هم خلک د ملا درد وایي ځکه چې دا په هغه ولو تر منځه پورې درد وي او د دغې په وجه باندې انسان ګورې مکمل مفلوج کېدی شي. دی به صرف د لاش په شکل کې پروت وي. دی که خبرې کولی شي کولی به شي هلکه پلکه ګنې ډېرې به نه شي کولی. دی به لاس نه شي خوځولی خپې به نه شي خوځولی یو وجود یو ځای به نه شي خوځولی. د دغې د وجې داسې هم کېږي. دا خلک وایي د C6 خرابه را C5 خرابه را C7 خرابه را دغه خلکو ته خو لغونده کې مسله لګي بس وایي داسې خبره نه ده یا مې لغونده کې وزن په سټ باندې راړی یا مې بالغ غټ استعمال کړو نو داسې دوره خبره نه. خو دا خبره دا نه ده. دا خو د ځوانۍ په زور کې خلک هر څومره تکلیف برداشت کوي. که مثال کے طور پر لږ تکلیف ورته که ډېر وي نو ډاکټر له نه ځي په وخت باندې غم نه کوي. دا داسې نه ده پکار. خو عموما چې کوم او د دغې ګورې علاج په هومیوپیتھک کې الحمدلله بغیر د اپریشن شته. د دې نه علاوه عموما چې خلک د ملا درد ستوایي نو هغه یا د ملا د مهرو درد چې ستوایي نو هغه د لمبر سپاین چې کوم دی په دریم نمبر کې ربر نه راځي نو په دغه باندې چې کوم درد راځي یا د هغې ترمنځه چې کوم غوښه پیدا شي یا هغه سلیپ شي یا تاسو ووایئ چې د اډوکو ټي بي شي هغې په وجه باندې چې کوم درد راځي نو هغه بیل شی دی. که چېرې د اډوکو د ټي بي په وجه باندې راځي نو د هغې بیلې دوایي نه وي. که چېرې د هغه د سلیپ کېدو په وجه باندې راځي نو هغې بیلې دوایي نه وي. که هغې د چیتېدو په وجه باندې درد راځي نو هغې بیلې دوایي نه وي. دې کې سپیس پیدا شوی وي نو هغې په وجه باندې که د ملا درد راځي هغې بیلې دوایي نه وي. که پکې غوښه شوي وي څه ته چې خلک شیاټک پرابلم وایي یو شیاټک نروس وي هغې د باکو وي د هغې خپلې بیلې دوایي نه دي. د دې بیا خپل دوایانې بیا خو خپلې دي بیا د ایج مطابق د دې ډوز بدل وي. د وجود مطابق ډوز بدل وي. د هغه پنځه کمې مهرې چې د هر یوې مهرې خپله دوایي ده. د هومیوپیتھک چې دا ډېر زیات ګران طریقه علاج دی. دا دومره اسانه خبره نه ده چې بس هر یو څیز دپاره رستاکس ورکړو نو ښه به شي. بلکل نه ښه کېږي او دا به هسې خبره وي. نو رستاکس هم د ملا د درد دپاره دوایي ده. کالوسینتس هم د ملا درد دپاره دوایي ده. د دې نه علاوه د آرنیکا هم د ملا درد دپاره دوایي ده. نیپالیم هم د ملا درد دپاره دوایي ده. نټرمسلپ هم د ملا درد دپاره دوایي ده. برایونیا هم د ملا درد دپاره دوایي ده. کالیپاس هم د ملا درد دپاره دوایي ده. میکپاس چې کوم دی میګنیشیم پاسپوریک ورته وایي میکپاس ورته موږ وایو. میکپاس هم د ملا درد دپاره دوایي ده. هایپریکم هم د ملا د درد دپاره دوایي ده. یاره که زه دا وایم نو په دې کې به 15 منټه تېر شي. نو د دې ډېر زیات وجوهات وي او د هرې وجه خپل وجه دوایي وي او بل په هر کنډیشن کې خپل وي. بعض خلکو بیا رایټ سایډ ته وي نو هغې سره رایټ لیګ چې وي نو هغه متاثره وي. د چا لیفټ سایډ ته وي نو د هغې بیا لیفټ سایډ ته خپه متاثره وي. نو دا لکه دومره اسانې خبرې نه دا ډېر ګران شی دی. خو به هر حال دا ما چېرته کمې دوایانې یادې کړې دا د خپل ساینس سمټم مطابق چې څوک یوز کړي نو دا ورسره الله تعالی ښه کوي. خو صرف اور صرف دومره خبره ده چې کله بنده دوایي استعمالوي نو یو داسې ځای ته رځي چې هغه ډاکټر په دغه باندې پوهېږي چې دا خو ورته پته وي. اکثر خلک وایي یاره وایي ما لیدلي وایي ما ته جي ډاکټر وایي چې څه صاحبان نومونه هم واخلي خو زه خو د نوم اخیستو خلاف یم. بل ته وایم چې چا نوم واخلئ ځکه چې هر ډاکټر خپل کوشش کوي چې مریض د ښه شي. خو
د هغه په وس کې نه وي نو خلک نومونه ماته واخلي وایي هغه ماته وایي چې ستا سپاینل کارډ باندې دا شي وایي ستا سپاینل کارډ باندې وایي زه ورته هم سپاینل کارډ کوم ځای کې دی او ورټیبلر کالم کوم ځای کې دی دا غوښه کوم ځای کې کېږي چې چا ته خو دا پته وي چې سپاینل کارډ څه ته وایي ورټیبلر کالم څه ته وایي نروس سیسټم څه ته وایي چا د کوم ټول سیسټم مطلب د هر یو چې کوم څلورو حصو کې تقسیم دي د ورټیبرل کالم چې دی ورته پته وي نو هغه کس له لاړ شي نو بیا به الله تاسو له رب العالمین جی ډاکټر صاحب ډېر سره تړلې یو بله پوښتنه لرم چې خلک اکثر د ملا اپریشنو کې مطلب بیا خپې کار نه کوي که نه چې آیا دغه ریورسیبل دی که نه او بل همدې سره دغه حوالې سره پوښتنه ده که بیا هغه مریض دا وایي چې زه په خپه باندې پوهېږم یعنې کې اپریشن نه بعد هم چې په خپه مې درد راځي یا مې خپې خوږېږي درد محسوسوي باقاعده دغه ریورسیبل دی دا ریکور کېدی شي چې کوم مریض د اول خو دا دی چې د دې اپریشن زه کفر ګڼم چې د ملا څوک اپریشن کوي ما په دې پوره لایف کې یو مریض جست سنگل پرسن ما نه دی لیدلی که هغه میل دی او که فیمیل دی چې اپریشن یې کړی وي او دی ټیک شوي مکمل ټیک شوي مالا په ژوند کې یو هم نه لیدلی دویم خبره دا ده چې په دې کې اوس د دغه ډیفیوز کېدو چانسز ډېر زیات کم دي ټیکنالوژي ډېره ښایسته ده خو بیا هم چې کم کس په خپو باندې نه پوهېږي حرکت نشي ورکولی او د ده مسله په اپریشن سره وشوه داسې شوه نو هغه د سوچ نه کوي چې زه به ټیک شم بس هغه یو زنده لاش وي او دی روزانه مري موږ چې مونځ کوو زه سپیشلی بذات خود نو لومبی دا سوال کوم یا الله د ځان نه علاوه مې چا محتاجه مه کړي او دغه انسان چې دی د هر چا محتاجه وي دی د روټۍ خوراک محتاجه وي دی چې تر تګ راتګ محتاجه وي دی د لامبلو محتاجه وي دی د کپړو بدلولو محتاجه وي دی د وړکي حاجت محتاجه وي دی لوی حاجت محتاجه وي د باندې که مثال کے طور پر د خپه باندې زخم مخم وي دی په درد نه پوهېږي دی د هر څه محتاجي وي الله تعالی داسې محتاجي چاته نه ولي د اپریشن نه بعد د ریورس کېدل دا ممکن نه ده ها چې کم کس وایي چې او زه د خپله لږ حرکت ورکولی شم زه په دې خپه باندې په درد باندې پوهېږم په سوی باندې پوهېږم په یخ باندې پوهېږم نو دا ریورسیبل وي ځکه چې د هغه سیسټم کټ نه وي خو دا د څه وجوهاتو په بنا باندې داسې شوي چې کم مکمل کټ شي نو هغه ریورسیبل نه دی که بیا هم ما سره څوک رابطه کول غواړي نو امید هومیوپیتھک میډیکل سنټر ده زمونږ امید هومیوپیتھک میډیکل سنټر څنګه چې زمونږ د دې سنټر شادیب خان نوم دی نو دا زمونږ د پیج نوم دی دا فالو کوئ په دې باندې به هم تاسو ته زه مشوره در کوم او که نه بیا هم څوک راتګ کول غواړي نو په صوابۍ کې مونږ پیر منګل بد جمعرات او جمعې پرد باندې سهار د 8 بجو نه د مازدیګر تر بانګه پورې موجود یو هفته پر باندې په خان کې اتوار پر باندې چټي وي او زمونږ د دواړه نمبر زیاته په خپل هم چې تاسو په پیج باندې ګورئ چې تاسو ته دا یاد وي 0312 96 66 509 او 0314 99 77 332